العزت داغي جواب وکړو چې دوی دروغ وایي. لومبنۍ قبله چې الله رب العزت په دنیا کې د خلکو د توجه دپاره او د مخ کولو دپاره لومبنۍ قبله هغه بیت الله شریف دی. کما چې په مکه کې الله تعالی د هغې بنیادي ایښی دی. ځکه وایي ان اول بیت وضع للناس، یقینا لومبنی کور وضع للناس چې هغه مقرر شوی د خلکو دپاره للذي ببکته، هغه کور دی چې په بکه کې دی، مبارکن د خیر او برکت ډک دی، وهدى للعالمین او رهنمایی کوونکی دی مخلوقاتو ته. دا یو مسله ده چې یو بکه ده او یو مکه ده. نو چا ویل دا دواړه دی مکې ته وایي، خو بکه ورته کوي چې تبکو اعناق الجبابره. کم جابر او ظالم چې د دې د ورانولو لپاره راغلی دی، نو الله تعالی یې دا سټونه ټکولي دي او مات کړي دي وله. او یا بکه خودی دا بیت الله شریف چې په کوم ځای آباد دی دا بکه ده، او مکه چې کومه ده دا ټول حرم دی. حرمو ډېر لوی فاصله کې دی. تنعیم طرف ته دی په 3 میله کې، بعضو طرفونو ته دی په 9 میله کې، او عرفات طرف ته دی په 14 میله کې. او د هغې وجه را وه چې کله بیت الله شریف ساز شو، د جبریل علیه السلام راغی او حضرت ابراهیم یې ځان سره کړ او چاپېره یې تاو کړ داسې، او بونډري ورته وښوده حرم. پوهېږئ پرې باندې؟ نو بعض ځایونو کې لرې او بعض ځایونو کې نږدې. ځکه وایي ان اول بیت وضع للناس للذي ببکة مبارکا وهدى للعالمین فيه آیات، په دې کې نښې د قدرت ته الله دي. دا تی بدل لی مقام ابراهیم چې یو پکې مقام ابراهیم دی. مقام ابراهیم هغه ګټه وه چې کله دیوال اوچت شو، ابراهیم علیه السلام دیوال ته نه رسېد، نو اسماعیل علیه السلام ته یو ګټه راوړه. نو هغه یو ګټه راوړله او د دیوال په ویښ کې کېښودل، او په هغې باندې به حضرت ابراهیم دیوال ته رسېده. نو د هغې خپو مبارکو منډونه پای کې ساز شو، سخ کاڼې کلک کاڼې، او پای کې د هغې د خپو منډونه ساز شو. او حضرت عمر وویل چې خدای دې زمونږ په دې وروڼو باندې رحم وکړي، د ابراهیم علیه السلام نښې رانه ورکوي، ګوتې پرې راکاږي. د دې وجې نه اوس هغه په پنجره کې بند دی، دې لپاره چې څوک مزید په دې ګوتې نه راکاږي. ومن دخله کان آمنا، څوک چې دی بیت الله شریف ته دننه شو کان آمنا، نو ای به دی په امن باندې. یعنې معنا دا ده چې څوک بیت الله ته دننه شو، د هغه د وینو، د هغه د مال، د هغه د عزت په دونه احترام کېږي چې هېڅوک به ورته څه نه شي ویلی. او حضرت عمر وفرمایل چې فرض که کړه خطواب قاتل ما ته په حرم کې میلاو شي، زه ورته څه نه شم ویلی، حالانکې زه به خلیفه یم د تمام اسلامي حکومت. ځکه چې قرآن وایي ومن دخله کان آمنا. ولله علی الناس حج البیت، خالص د الله لپاره په خلکو باندې قصد بیت الله شریف دی.
हिज्जुल बैत माना कसद बैतुल्लाह शरीफ, इस्तिलाही लिहाज सरा कसद बैतुल्लाह शरीफ द पारा द तवाफ कवलो और द बाकी मनासिको अदा कवलो व मखसूस वरज़ु की मन इस्तता इलैहि सबीला द चाची दे बैतुल्लाह ता ताकत की द लारे और सबील तर्जमा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौजल सहाबो ता जुमे पौरज बांधी पे मिंबर बानी होकर चे अगा सबील सरे यानी अज़ाद वर्राहिल, अज़ाद वर्राहिल यौदतलो रातलो खर्चा स्ता उस्ताद बचो कि बतौर मिसाल तो 2 میاشتې بزی حج لا نو دلته ستا په کور کې ستا د بچو خرچه هم کېږي او ستا د تلو راتلو ټیکټ او ستا د تلو راتلو خرچه هم کېږي. دا ذات دی او راحله هم دکه شوله چې سورلي مهیئ او دې سره دام کتابونه لیکلي دي چې امن د طریقې لار پورم ومن کفره چا چې انکار وکړ د فریضې د حج نه چې حج فرض نه دی فإن الله غني عن العالمين، الله بے پروا دی د مخلوقاتو نه. یو سړی وایي چې حج فرض نه دی نو دا الله تعالی د ته هیڅ حاجت نشته، مه کوه چې نه کې مه کوه، خدا الله تعالی ته ته هیڅ حاجت نشته. داسې ځای ته به دې واچوي چې یاد به وساتي. دا حضرت عمر رضی الله عنه په منبر باندې فرمایل چې چا باندې الله فرض حج فرض کی او د استطاعت کیږي چې بیت الله شریف ته لاړ شي او حج وکړي او نه کوي نو اراده مې کړې ده چې په دوی باندې ټیکس مقرر کړو، ما هم بمسلمینا ما هم بمسلمینا ما هم بمسلمینا، مسلمانان ندی مسلمانان ندی مسلمانان ندی. یو سړي طاقت کېږي او دی نه دي، دا چا خبره ده؟ د خلیفه عمر خبره ده. مولانا مودودی رحمت الله علیه یو ځای کې کتاب کې لیکلي دي و یو سړی پخوا به سمندري جهازونو کې خلک حج لته نو مولانا لیکلي چې یو سړی په سمندري جهاز کې کېني او د جدې په بندرګاه باندې دا جهاز روان دی او د دونه هم د خیال کې رانی شي چې د دې طرف ته خو هم د الله تعالی کور دی او دی روان دی یورپ او امریکو ته ځي په چکر باندې د بعضې اغراضو لپاره او په دې جدې سټیشن باندې تیریږي او د خیال او ګمان کې مرانی شي چې ګنې دلته هم د الله کور دی او ما باندې د هغې مې یوه فریضه ده او هلته هم یو فرض ادا کول پکار دي. نو مولانا لیکلي دي چې دا څنګه مسلمان دي، دا څنګه مسلمان دي؟ نو دلته را وایي کارم الله فی سبیل الله فساد دا یاران شروع شو اولا دا مودودی خارجي دی په ګناه کبیره باندې سړي ته کافر وایي او یا څنګه مسلمان دی. حالانکه حضرت عمر څنګه وفرمایل چې ما هم بمسلمین ما هم بمسلمین ما هم بمسلمین،
خدا خبر چې وعين الرضا عن كل عيب قليلة كما أن عين السخط تبدي المساوية. بهرحال دا یو بله مسله شو. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن بالله تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. قلوا يا پیغمبرا یا اہل الكتاب، اے یہود نصاراو، دا بیا اومگا حجاج، اومگا بحث مباحثا، اگا جگڑا دی یہود سر شروع دا نصاراو سر شروع وابد نجران راگلے دے. اے کتاب والاو ولی انکار کوئی پا آیاتون دا اللہ بانی، او اللہ واللہ شہید، اللہ گواہ دے علا ما تعملون، پائی بانی جتاسا کوئی محافظ دے، داگر علم نسپنا نشتا. قلت ورتوا یا اہل الكتاب، اے کتاب والاو لما تصدون عن سبیل اللہ، ولی بندوی تاسو د دین د الله نه من هغه څوک آمنا چې هغه ایمان راوړي، په خپل باندې ایمان نه راوړي، او چې کوم خلک ایمان راوړي نو د هغې په لار کې عمره کاوټونه سازېږي. تبغونها عوجا، طلبوئ دین د الله لره کوږوالی. تبغونها مانا طلبوئ تاسو دین د الله لره عوجا کوږوالی، یعنی د خدای دین خلکو ته داسې ښکاره کوئ چې دا قابل عمل نه دی. اوس خلک وایي که نه چې اسلام خو د الله مذهب دی او د پیغمبر طریقه ده او د صحابو لار ده او د نیکانو صالحانو مسلک دی، دې کې شک نشته، ټینګ به څوک شي ورته څوک به ورته ټینګېږي؟ مسلمان. او که تاسو مسلمانان نه یئ نو بیا خدای سره ځای شته دی د غیر مسلمو لپاره. وانتم شهدا، او حال دا دی چې تاسو ښه په دې باندې ګواه یئ چې اسلام نه علاوه درسته لار بله نشته، او د اسلام نه علاوه سراسر رستو ګمراهي ده. وما الله بغافل عما تعملون، نه دی الله نه خبر ده هغې نه چې تاسو څه کوئ. دا سخت وعید دی. که ستاسې خیالي چې زه څه کومه نو ګینې زما رب زما نه نه دی خبر. يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم من بعد إيمانكم كفارا من بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. دا روایات الحدیث کی راگی یوزلی دا خو تاسو ته یو مسلمه خبره ده. نبی علیہ السلام د راتلو نه مخکې د مدینې منورې دوه قسمه انپړ خلک اوس او خزرج. الله مهرباني وکړه د پیغمبر د راتلو نه وروستو هغه دواړه مشرب بالاسلام وګرځېدل، دواړه مسلمانان شو. نو چې دواړه مسلمانان شو نو داسې خواږه شو یو بل نه به ظاهرېدل، یو بل نه به قربانېدل. یو ځلې په مجلس کې ناست دي اوس او خزرج دواړه، او مجلس ګرم دی، د مینې او د محبت مجلس دی. په دې کې شاس نومي یو یهودي دی خبیث، هغه راغی او داسې چې ولیده او د دې دا خوږوالی ولیده، د مجلس دا نورقې ولیده، نو ویې ویل یاره دا هغه خلک و چې د یو بل دښمنۍ ته ناست وو، های های اوس داسې خواږه شوې. او بیا لاړه یو یهودي نوجوان ته یې ویلي چې تا لېږمه، او دا انصار په دې نظمونو باندې ډېر زیات مین، نو ته به کښېنې نو بیا به ته اجازت وایې چې غواړئ نو چې زه درته یو څو نظمونه واورم. نو سړی راغی کښېناست، بیا اجازت حاصل کړ، زه یو څو نظمونه اورول غواړم، واوروه. نو د بعاس یوه جګړه شوې وه، د بعاس چې دا اصل کې د یوې قبیلې د یو زنانه په پټي کې کوترې انډې اچولې، د بلې قبیلې اوښ راغی هغې باندې خپې کېښود، د دې قبیلې هلکانو لګېدل د اوښ پې ووالې په توره، هغې ولګېدل د بله قبیلې هغه هلکان یې راکړه او د هغې نه جګړه سازه شو. 120 کال وچلېدله، څونه 6 کاله د بعاس هغه جګړه وچلېدله، او د طرفینو نه په دې کې په زرګونو مړي شو. هغه یهودي خبیث هغه اشعارو کې هغه مضمون ادا کړ، او دلته ناڅاپه انصارو اوس او خزرج چغې کړې وسلې راوړئ، وسلې راوړئ، وسلې راوړئ، او یو بل پسې توره توربیږ شو، یو بل پسې راپاڅېدل. همیشه یهود دا کار کوي، اوس هم یهودیان خبیثیان د مسلمانانو تباهۍ دپاره مختلف حیلې او بانې او چلونه کوي. بس دا چې کله دغه وشو په دې کې نبي علیه السلام په څوک رالو چې د الله پیغمبره ملګري دي په یو بل پسې راپاڅېدلي دي او په مورچو کې ناست یې وسلې راغوښتي دي. نبي علیه الصلاة والسلام راغی، اکابرین صحابه ورسره دي، او ورته وفرمایل چې بدعوى الجاهلیت تدعون، د جاهلیت د زمانې چغې وهئ چې اوس یې وایي
اوسیانو راورسېږئ او خزرجیان وایي خزرجیانو راورسېږئ. دا خو د جاهلیت د زمانې چغې دي. فإنها ممتنة، دا خو بدبویه خبرې دي، پرېږدئ دا خبرې. او صحابه پوه شو، هغو صحابه وو او وژړل او راپاڅېدل، یو بل نه غېږې ورکړې. قرآن هغې ته اشاره کړې. اے ایمان والو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، اے ایمان والو که چرې ومنئ د یو جماعت د هغې کسان نه چې هغې ته کتاب ورکړی شوی دی، لکه شاس چې کومه لوبه وکړه، یردوکم بعد ایمانکم کافرین، واپس پکې تاسو له پس تاسو د ایمان راوړلو نه کافران به وګرځئ. وکیف تکفرون، او څرنګې به آخر تاسو انکار کوئ. تاسو سره دا استفهامي انکاري دی، تاسو سره د انکاري سوجه نشته. وانتم تطلع علیکم آیات الله، حالانکې تاسو لوستی کېږي په تاسو باندې آیاتونه د الله، او وفیکم رسوله، او په تاسو کې د الله تعالی رسول موجود دی. یو طرف ته تازه تازه قرآن لوستی کېږي، د قرآن د تازه تازه درسونه کېږي، د احادیثو د پیغمبر درسونه کېږي، او بل طرف ته د الله پیغمبر په نفس نفیس په تاسو کې موجود دی، او د هغې باوجود تاسو شیطاني لمس کې راځئ. ومن یعتصم بالله، چا چې کلکې ومنګولې ولګولې په الله، فقد هدي الى صراط مستقیم، پس یقینا د تخونه وشو لارې برابرې ته. دا هغې ته اشاره کوي چې تاسو یوه زمانه وه د یو بل دشمنان وئ، د جهنم د کندې په غاړه باندې ولاړ وئ. الله رب العزت د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په ذریعه باندې او د قرآن بابرکته کتاب په ذریعه باندې تاسو الله تعالی د هغې کندې د جهنم نه بچ کړئ. نو تاسو بیا هم هغه زړې خبرې زوتوئ. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، او دې ځای نه سوره آل عمران کې د تأسیس الجماعت دپاره قواعد ذکر کړي. نو لومبنۍ قاعده دا ده چې د یو جماعت افراد دوی به ټول په یو عقیده باندې، او هغه عقیده به عقیده د توحید. کله کله یو جماعت افراد د چا یوه عقیده یو د چا بلې یو د چا بلې، دا هسې هغه بې فایدې کوشش دی، دغه جماعت به نه کامیابېږي. نو عقیده به د ټولو یو وي. یو خبره دا شو، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ای ایمان والو ویریږئ د الله نه څنګه چې د الله تعالی نه حق د یری دی. او د الله تعالی نه حق د یری دا دی چې الله به نه ایروئ، هر وخت به یادوئ، هر وخت به یادوئ، او د الله نافرماني به نه کوئ، اطاعت او تابعداري به کوئ. او نور هم ترجمې دي داسې. او ولا تموتن الا وانتم مسلمون، ممرئ تاسو مگر په داسې حالت کې مړه شئ چې مسلمانان دي. نو مر خو اختیاري شی نه دی که نه چې ممرئ مگر حالت د اسلام کې. یعنې معنا دا ده چې تاسو ته مرګ نه راځي مگر په داسې حالت کې دی تاسو ته مرګ راشي چې تاسو مسلمانان دي. نو چې داسې هر وخت ته 24 غنټې په اسلام باندې کار باندې، نو تا ته به په دې 24 غنټې کې مرګ راځي، خود به خود به په اسلام باندې.
واعتصموا بحبل الله جميعا کلکی منگولی لگوئی پر سید اللہ باندې ټولو اعتصام اصل کی کلکو منگولو توائی ایسی یا لاس کلک ورگی دی باندې لاستاو گوری ایسی نو کلکی منگولی لگوئی بحبل الله جميعا پر سید اللہ باندې ټول دا حبل الله المتین مراد دا قرآن دی اسلام دی او ټول معنا دا دا چې دا چا ټیکه نه ده د سلم زنانا نارینا مشران کشران ولا تفرقو ډلې ډلې کېږئ مه دا پلانې ډله ده او دا پلانې ډله ده او دا پلانې ډله ده واذکروا نعمت الله علیکم یاد کئ نعمت د الله په ځانونو اس کنتم اعداء هغه وخت چې تاسو وئ دشمنان شپږ شلې کاله د یو بل سره جنګېدئ فألف بین قلوبکم پس مینه واچوله الله ستاسو زړونو په منځ کې فاصبحتم بنعمته اخوانا پس وګرځېدئ تاسو په نعمت د الله باندې رونه وکنتم علی شفا حفرة من النار وئ تاسو په غاړه د کندې د اور شفا غاړې ته وایي یو شفا علاج ته وایي قرآن کې راځي شفاء لما فی الصدور او یو شفا ده فتحې سره دا په معنا د غاړې باندې او خفره کندې ته ویلې کېږي او من النار د اور نه نو معنا دا ده چې تاسو داسې بدې عقیدې وي مشرکانه طرز عملو چې ستاسو سترګې پټېدل او جهنم ته ستاسو پرېوتلو فانقذکم منها خلاص که پس الله تاسو له د دغې کندې د اور نه د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په وجه باندې او د قرآن په وجه باندې کذلک یبین الله لکم آیاته دقسی بیانی اللہ تاسو ته آیاتونه د قدرت خپل لعلکم تهتدون دې دپاره چې تاسو سمه لار ومومئ دا د تاسیس الجماعت دپاره یو خبرې ضرورت شو چې عقیده به د ټولو یوه وي یعنې ټول به په عقیده د توحید دویم د تاسیس الجماعت دپاره د دې خبرې ضرورت دی چې کم مسلمانان کم جماعت ساز کی نو په هغې کې به داسې یو د داعیانو یو ټولګی وي چې هغه به خیر طرف ته خلق رابلی او د شر نه به خلق بندي یو جماعت پکار دی په دې نو ولتکم منکم امة یدعون الی الخیر بس شي دي ستاسو نه ولتکم منکم موجود دي شي ستاسو نه یو جماعت یدعون الی الخیر چې رابلی خلکو خیر ته خیر طرف ته الله تعالی چې خیر څه دی یعنی اسلام دی دعوت و اسلام طرف ته ورکوي او ویأمرون بالمعروف حکم به کوي خلکو ته په معروفاتو باندې معروف دی ته وایي چې په شریعت کې معلوم او معروف دی ته وایي چې ما وافق الکتاب والسنه وینهون عن المنکر او منع کوي به خلک د منکراتو نه به خلق منع کوي د منکر معنا دا ده چې په شریعت کې معلوم نه دی د منکر دویمه معنا دا ده چې ما خالف الکتاب و سنه چې د قرآن او سنت خلاف خبره و دا منکر ده بس اولئک هم المفلحون دا کسان دوی کامیاب دي ولا تكونوا كالذين تفرقوا
واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سدت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. اللہ فرمائی ولا تكونوا كالذين تفرقوا مکی گئی پشان دا گئی کسانو چه ڈلی ڈلی شوی دی او واختلفو مختلف شوی دی پخپل کور کے و مختلف آراو باندے و مختلف مذہبونو باندے من بعد ما جاءهم البینات پس تاگینا چه خد دلائل و تراغلی خکارا دلائلو در اتللو فیده خداوا چه دی متفق متحد گرزی دلیوے دی الٹا مختلف اگرزی دل و اولائکا لهم عذاب عظیم دا کسان دی دا پار عذاب لوی دے او دا لوی عذاب با پکم رزی یوم تبیز وجوههم و آغا ورزبانی چی سپین بئی دا باز خلق و مخونا دا بعد اہل سنت والجماعت مخونا با تک سپینی دا قیمت پا ورزبانی و تسود وجوهن او تک طور بئی مخونا دا باز خلقو لکه داغا مبتدعین مخالفین دا سنت اغا منکرین دا اللہ و دا رسول یعنی کفار و منافقان دوارا با پدی کی شاملی طور مخنو والا کی وَأَمَّا الَّذِينَ صَدَّتْ وُجُوهُهُمْ ہرچی آگا کسان دی چی تور شوی بای مخون داگوی قیامت کی بدا تک تور مخونی دا اللہ طرف بورتا ویلکی اکفرتم بعد ایمانکم آیا تاسو کافر شوی وی پس تا ایمان روڑلونا فذوقوا العذاب ما کنتم تکفرون پسو سکی تاسو عذاب پس سبب دا آگی چی وی تاسو انکار کولو عزت وجوہم آوا کسان چی دا آگی مخون با تک سپین بی ففی رحمت اللہ دا با جنت کی دا بر اللہ پا مہربانی کی او دا اللہ دا مہربانی نلتا مراد جنت تے او الاللہ ترجع الامور ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون یہ با دیکھی ہمیشہ ہمیشہ تلک آیات اللہ داری آیاتون دا اللہ نتلوها علیک لولو منگا دیل رپتا پیغمبرا بالحق پیوست حق سرا وإلى الله ترجع الأمور خالص اللہ توا فسیل تمام کارون دا دریم دا تأسیس الجماعت تا پارا دا دی خبری ضرورت دے چی جماعت ہو بنیاد بتا سکے دے عقیدہ با یوئی فدی کی برا داعیان یو گروپی چاہو دعوت اللہ ورکی خدا داعیان با فعالی داعیان با سی فعال بی کدا ناراست یو بیکاری حسن رازی حسن سازی کدی وجنا
د جماعت هغه داعیان چې اب چست چابه کی اب محنتیانی اب هر چاته ځان رسي او هر چاته به د حق بیان ورکوي. کنتم خیر امت اخرجت للناس، وی تاسو په علم د الله کې یو غوره امت اخرجت للناس رایستی شوي یی د خلکو د فیدې دپاره. حدیث کې هم راځي تاسو بهترین خلک یی، الله رایستلی یی د خلکو د فیدو دپاره او هغه پیدا دا ده چې تأمرون بالمعروف، تاسو به خلکو ته د نیکۍ حکم کوئ، وتنهون عن المنکر او بندوي به یو بل د منکراتونه، وتؤمنون بالله او ایمان به راوړئ په الله باندې. یو ځل د حج په موقع کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه د حج په موقع کې تقریر یې کوو، خلک یې وکود داسې ورته وبرېښېدله چې لکه خلک آرام پسندۍ طرف ته مایله شوی دی. حضرت عمر ته په ذهن کې دا راغله چې که څه دا خلک او دا ملګري چې دي نو دا آسان سهولت پسندۍ طرف ته دیعت چې ورته وایي په عربۍ کې هغې ته مایله شوي دي. نو حضرت عمر فرمایل چې یاد ساتئ څوک که په دې امت کې ځان شاملوي چې کنتم خیر امت اخرجت للناس، نو شرط د الله دې برابر کړي او شرط د الله دا دی چې یامرون بالمعروف وینهون عن المنکر. پیږئ په خبره که نه؟ وتؤمنون بالله او ایمان به راوړي په الله باندې. ولو آمن اهل الکتاب، که چېرې ایمان راوړی وی کتاب والو، لکان خیر لهم، دا به ډېره دوی دپاره غوره وه. منهم المؤمنون، ځینې په دې کې مؤمنان دي، واکثرهم فاسقون، خو اکثریت په دې کې د نافرمانو دی. یعنې دغه یهود ډېر ناکاره خلک دی، نصارا ډېر ناکاره خلک دی، خو په دې کې بیا هم یو جماعت د مؤمنانو شته لکه عبدالله زوی السلام او د هغه غوندې ملګري او پکې د کار خلک شته دی. لیکن واکثرهم الفاسقون، اکثر پکې نافرمان دي. لکه چې فسق وتل ته ویلی کېږي، ځکه وایي چې لن یضروکم الا اذی، هیڅ چرې تاسو ته تکلیف نشي رسولی الا اذی، مگر ردې بدې، هسې د خولې د حده پورې به ستاسو خلاف پروپیګنډه کوي، نور تاسو ته هېڅ تکلیف نشي رسولی. وان یقاتلوکم، او که دوی په میدان کارزار کې تاسو سره وجنګېږي دا یهود نصارا، یولوکم الادبار، وابړئ تاسو ته شاګانې، میدان به درته پرېږدي او به تښتي. ثم لا ینصرون، بیا به دوی امداد ونه شي. ضربت علیهم الذلة اینما ثقفوا الا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. لازم شوه ده په دې باندې ذلت، په چا باندې؟ په دې یهودو باندې. اینما ثقفوا، کوم ځای چې دوی موندلی کېږي دوی به ذلیل او خواري. الا بحبل من الله، مگر که راشي په رسۍ د الله کې مؤمنان شي. وحبل من الناس، یا راشي په رسۍ کې د یو زورور قبیلې او د یو زورور حکومت، نو دا ځان له خبره ده. یعنې معنا دا ده یهودي به همیشه ذلیلي، او د هغې د ذلت معنا دا ده
چې خواران او فقیران وي حکومت به هم ناراضي مگر که مسلمانان شو نو به حکومت راکې شي بیا به فقر و فاقې نه وځي بیا به مسلماني که نه او یا وحبل من الناس مانا دا ده چې یو مضبوط حکومت له لاس ورکي لکه نن یهودي په دنیا کې مالدار هم دی او د یهودو دلته یو حکومت هم ساز شوی دی مولانا مودودي رحمت الله علیه لیکلي دي وایي د اسرائیل وجود په فلسطین کې داسې دی لکه په بدن کې چې کینسر بیماري ولګي کینسر بیماری نو دا الا بحبل من الناس مانا دا ده چې برطانیې له امریکې له لاس ورکړی دی او په حقیقت کې حکومت نشته بلکې دا د امریکې او د یورپ د وسلې ډیپو دی ډیپو هلته هغوی خپلې وسلې جمع کوي نو دی وجه نه چې که دغه امریکا او یهود تینا د امریکا او برطانیه تینا د یو منټ دپاره لاس واري نه به اسرائیل او نه به حکومتي بیا او دا خو صلیبیان دی خدای هلاک کی انګریزان دی خدای هلاک کی تباهي دی خدای دا دی په فلسطین کې ورسې لږ شان ځای ورکړ او امریکا چې کومه ده نو هغې مالی تعاون وکړو او روسیان خبیثانو چې کوم دی نو ورته خلک راولېږه د ویانا په لار باندې به یهودیان را شړل اول یې شروع کړل وژنو بیا چا ویل چې دا مې وژنی او د برطانیې امریکې ورته چې ولې وژنئ موږ ته یې راولېږئ د ویانا په لار باندې به فلسطین ته رالېږل او دغه ځای کې د هغې یو جده سازه کړه او هغه فساد اوس لګیا دی خورېږي هغه فساد لګیا دی خورېږي نو ځکه وایي وباءوا بغضب من الله وپشو دوی په غصه د الله کې وضربت علیهم مسکنه او لازم شوی دی په دوی باندې فقر پاکه هغه معنا دا ده چې یهودي په هر ملک کې چې اوسېږي او د دوی بې شماره فیکټریانې دي او انتهایی مالدار خلک دی خو دوی به چې کوم دی همیشه خپل بجټ چې ښکاره کوي نو خساره به پکې ښکاره کوي تصدیقا للقرآن ذلک بانهم دا په سبب د دې باندې چې یقینا دوی کانو یکفرون بآیات الله انکار به کو د الله په آیاتونو باندې ویقتلون الانبیاء وجلب انبیاء علیهم السلام پیغمبران وجنی نو دوی خو پیغمبران وجلی دي نو مضارع څنګه وایي ځکه چې موجوده جناب محمد رسول الله صلی د مرګ در پې و چې کله به وسو شي دا به مړ بغیر حق په ناجایزه سره ذکر پیغمبر وجل اسم ناجایزی ذالک بما عصوا دا په سبب دای باندې چې دوی نافرمانی کوله وکانو یعتدون دوی د حد تیریدونکي دا قرآن دې ته اشاره کوي چې د هرې ګناه امخ سړی په آرام اخلي د هرې ګناه امخ سړی په آرام باندې اخلي بطور مثال دا یهودیان د مخکې نه دوی به ګناهونه کول واړه ګناهونه کول د حد نه به په بعضو خبرو کې تېرېدل حتی دونې دا زړونه سخت شو چې د الله پیغمبران په شهادت ورسول علما حقانی او ربانی په شهادت باندې ورسول دا وایي چې د ګناه امخو سړی په قلار علی لکه وطور مثال یو هلک دی په کور کې نو یې سره پلار په د مور نه کله انډه پټه کي لاړ شي ځان له په بازار کې څه شی وایي بیا ورو د پلار په جیب کې ګوتې موتې وهي نو هغې نه دا کوي بیا ورو د کلي کې په دې کوڅو کې غلا شروع کړي بیا ورو خپله ضلع کې
بیا صوبه کې بیا په دې ملک کې بس بیا بین الاقوامي غلطي نه ساسي تکسي بطور مثال د هرې ګناه همخو دا سړی په ارام ارام باندې أعوذ بالله من الشيطان ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات أولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين لا ليسوا سواء ندی برابر دا اهل کتاب سونا ناکار خلق دی پر ډیرو ناکار خلقو کې ډیر خلق دي دا یهودیان انتهایی ناکار او بیا خاص کر دا وخت خبره کو چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د زمانه خبره کو اوس خو به د خیر دی نه پاتې شي په يهودي کې دا وخت خبره کو نو قران وی لیسو سوا دا ټول يهود پر خباثت کې برابر نه دي من اهل الكتاب امه زنید اهل کتابونه یو جماعت ته قائمه ولال دے په حق باندې یتلون آیات الله لولی آیاتونه د الله انا الليل فحسو د شپې کې وهم يسجدون او حال دار دي سجدي کوونکی يؤمن بالله ایمان راوړي په الله باندې واليوم الاخر او دارنګي ایمان راوړي په ورځ رستنی باندې او ويأمرون بالمعروف حکم کوي خلکو ته په نیکو باندې وينهون عن المنکر او منی خلکو لرا د منکراتونه ويسارعون في الخيرات او جلتی کوي په نیکو کې یو بل نه وړاندې کیږي د یو بل نه مخکې کیږي په نیکو حاصلولو کې اولئک من الصالحین دا کسان پکې نیکان دي لکه عبدالعزیز السلام او دا غندی مرګري وما يفعلوا من خير او هغه چې دوی کوي د خیر نه فلن يكفروه بس هیڅ چرې به دوی ناشکري ونه کړی شي فلن يكفروه سمانا ده بس هیڅ چرې به دوی ناشکري ونه کړی شي والله عليم بالمتقين الله واقف دی په پرهیزګارو باندې يا أيها الذين آمنوا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيء وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون داوي یقیناً هغه کسانو کفرو چې انکار کړی دی کافران لن تغنی عنهم اموالهم فیده به ورنکی دفع بنکی د دوینا مالونه د دوی دا د کمال په وجه چې کافر شوی دی دا بوله هیڅ فیده ورنکی ولا اولادهم او نا بدوی لفیده ورکی بچی د دوی من الله من عذاب الله شيء لعذاب دا الله ليس
هلته نه بیا بچي خلاصولی شي سړی د عذاب الهي نه او نه مالونه او دولتونه سړی خلاصولی شي و اولئک اصحاب النار دا کسان مرګري د اور دي هم فیها خالدون ای با په دې کې همیشه اوسېدونکي مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا مثال د هغې چې خرچ کوي دوی په دې ژوند د دنیا کې د دوی د دې مثال چې په دنیا کې د دوی کم مال او دولتونه لګوي د نوم او د ناموس دپاره د دنیایي مفاداتو دپاره د دنیایي اغراضو دپاره د دې مثال داسې دی کمثل ریح په شان د هغه کمثل مهلک ریح په شان د هغه هلاک شوي شي د سیلۍ او د باد دی فیه سر چې په دې سیلۍ کې سر په دې کې معنا دا ده انتهایی یخني وي سر هغه یخنۍ ته وایي او تیز هوا ته وایي چې دا په دې کې بصری راځي چې په فصل باندې ولګي نو ته وایي دا فصل چېرته سوی دی اصابت حرث قوم چې ورسیږي فصل د یو قوم ته داسې قوم ظلمو انفسهم چې زیاتې کړې په خپلو ځانونو باندې فاهلکته دا سر او دا سیلۍ ولګېږي او دغه فصل ولا هلاک کي وما ظلمهم الله نه دی الله چې زیاتې وکړي په دوی باندې ولکن انفسهم یظلمون لیکن دا خلق دی خالص په خپل ځان باندې زیاتې کوونکې او ظلم کوونکې د تاسیس الجماعت دپاره د څلورمې خبرې ضرورت دا دی چې ستاسو چې د مسلمانانو کم جماعت ساز کوي نو په دې کې به اغیار نه رادننه کوئ کې به اغیار نه رادننه کوئ یعنې غیر مسلم به نه رادننه کوي منافقان به پکې نه رادننه کوي دا ستاسو لپاره هېڅ خیر نشي لټولی دا یو ځلې حضرت مغیره زید شعبه رضی الله عنه خلیفہ عمر رضی الله تعالی عنهما خط لیکو چې دلته یو پیرنګی سیکرټري دی او په حساب کتاب کې انتهایی ماهر دی او که تاسو غواړئ نو هغه به زه سیکرټري کوم ځان سره نو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمایل چې الله سپک کړي دي تاسو په عزت په ځای مه کښېنوئ ته راځئ او د عزت په کرسۍ کښېنئ او هغه الله سپک کړی دی څنګه راته په د عزت په کرسۍ باندې کښېنئ او الله رستو کړي دي تاسو یې مه رامخکې کوئ هغه ویل چې ډېر زیات ماهر دی که نه حضرت عمر ورته وفرمایل چې مات النصرانیو فماذا تفعلو مغیره ما فرض که دا پیرنګی مړ شو ته به بیا څه کوې چې ته یې بغیر د پیرنګي نه کار نه کوي او یو بله موقع کې حضرت عمر ته چا وویلې چې دلته یو سیکرټري دی تاسو که ځان سره وساتئ نو به ډېر ښه حضرت عمر فرمایل که دا مې ونیو نو بتوانه من دون الله باندې به مې نیولي بتانا من دون الله اغیار به مې رازدار کړي دا نن چې زمونږ دا هر څه سورې دي او دا زمونږ حکومتونه داسې دغه دي نو مونږ کې اغیار رادنده شوي دي یهود پیرنګیان دا باقاعده
زمونږ او ستاسو پر حکومتونو کې اثر نفوذ کوي. په اهمو عهدو باندې دغه خلک هغه لګیا دی پایس کوي. د هغې نتیجه نن دا ده چې نن د مسلمان قوم ذلت سره مخامخ دی، تباهۍ او بربادۍ سره مخامخ دی. زمونږ رازونه محفوظ نه دي. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اے ایمان والو منیسئ تاسو رازدارو سوا ستاسې من دونکم سوا د مؤمنانو نه. مؤمن چې نه وي نو به نه رالې او په د کرسۍ او کرسۍ باندې به نه کښېنې او د ملک اهم رازونه به ورته نه ښیې. لا یالونکم خبالا، کمی نه کوي د نقصان رسولو. لا یالونکم کمی نه کوي تاسو ته خبالا د نقصان رسولو. ودو دوست ګڼي ما عنتم، هغه خبره چې تاسو په مشقت کې اچوي. د دې کفارو ارمان دا دی چې په کوم مشکل او مصیبت کې به دا ورغورځولی شي. قد برت البغضاء من افواههم، قد برت البغضاء یقینا پډاګه شوي دي بغض د خلو د دوی نه. داسې نه ده چې تاسو پرې نه پوهېږئ، د دې د خلو نه چې کومې خبرې راوځي تاسو ښې اورئ. وما تخفي صدورهم اکبرو، او هغه چې پټوي سینې د دې مشرکانو او یهودو اکبر و هغه ډېر لوی دي. که د هغې نه خبر شوئ هغه دا دی چې کاش کې څنګه مسلمان قوم به تباه شي او څنګه مسلمان قوم به ورک شي. قد بینا الآیات، دقسې بار بار بیانوو موږ آیاتونه د قدرت. ان کنتم تعقلون، که یی تاسو د عقل نه کار اخیستونکي. ها انتم هؤلاء تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عزوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. إن يمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. دا دیتا سوچ کوئی. ها انتم هؤلاء، تاسو دا بھی وقفان یی دا. ها انتم هؤلاء، تاسو دا ناپویا خلق یی. تحبونهم د دې یهودو نصاراو سره مینه کوئ. دا ستاسو څونه ناپوهي ده. دشمن چېرته په مینه کې چې تا د دشمن سره مینه کړې ده نو هغه په تا باندې رحم کړی دی. دشمن ته چې چا سر ښکته کړی دی تا سر یې ولې په توره وهلی دی. دشمن سره به همیشه په سترګو کې دا سترګې ورکې، هله به دشمن نه خلاصېږي. تاسو دا کسان یئ، تاسو مینه کوئ د دې یهودو سره، د دې خبیثانو سره. ولا يحبونکم، تاسو سره مینه نه کوي بلکې تا ته دشمن په نظر باندې ګوري. وتؤمنون بالکتاب کله، تاسو ایمان راوړئ د الله په تمامو آسماني کتابونو باندې. ته تورات منی، انجیل منی، قرآن منی، تمام آسمانی صحیفې منی. او دا خبیثان څوک وایي موږ تورات منو بل نور نه منو، څوک وایي موږ انجیل منو بل نه منو. دا قسم خبرې کوي. وإذا لقوکم، کله چې تاسو سره میلاو شي دا منافقان یهودو، قالوا آمنا، موږ به ایمان راوړی. دوی دا مسلمانان د سادهګان کوي دا پرې ډېر زیات خوشحالېږي. هلکه موږ به ایمان راوړی. ښه وإذا خلو، کله چې ځان لشي او لاړ شي
خپلو محفلونو ته لاړ شي. عضو علیکم الانامل، چیچی په تاسو باندې خپلو ګوتو لره من الغیظ د غوسېدو. مونږ ویل دا مسلمانان به غرق شي، د دې مخ د ځمکې نه به هټاو شي، بیا راته کلک شو، بیا راته مضبوط شو. قل موتو بغیظکم، وایه پیغمبره مړه شئ په خپله غصه کې، خبیثانو یهودو په خپله غصه کې مړه شئ، مردار شئ. ان الله علیم بذات الصدور، یقینا الله تعالی واقف دی په رازونو د سینو باندې. ان تمسسکم حسنة، که چرې ورسیږي تاسو ته ښه حالت. ګوره د دشمن دې نښې ته وګوره که نه. ان تمسسکم حسنة، که تاسو ته ورسیږي ښه حالت، خوشحالي راشي، سوکالي راشي، په یو مقام کې فتح راشي، کامیابی راشي، نو تسعوهم غوسه کوي دې لره. مونږ خو دا به غرق شي، خو بیا راته په خپو ودرېدل. او وین تصبکم سیئة، او که ورسیږي تاسو ته مصیبت او تکلیف، یفرحو بها، خوشحالیږي، بریتونه تاووي، ښه کار وشو، ښه کار وشو، چې یو دچکه بله مو وی نو ښه به وی، دا خپې نورې مو ښویېدلی وی نو ښه به وی. لیکن الله وی وین تصبرو، که صبر کوئ دوی په اذیتونو او تکلیفونو باندې، وتتقوا، پرهیزګاري اختیاروئ، لا یضرکم کیدهم شیئا، ضرر به در نه کي تاسو ته چلونه د دې یهودو نصاراو هېڅ شی. ان الله بما تعملون بصیر، یقینا الله تعالی په هغې باندې چې تاسو یې کوئ محیط، یعنی معنا ګیره اچوونکی دی. دا زما خدا خیال دی چې سباله غزوه بدر شروع کیږي، نو په دې غزوه بدر باندې به بس کو انشاءالله. وخم ده دا د تاسیس الجماعت هم دې دپاره قرآن ذکر کړو چې وروستو به بیا تاسو د کافرو سره ونښته راځي، چې ستاسو په منځ کې هماهنګي وي او اتفاق او اتحادي، ستاسو په منځ کې اغیار را دننه نه وي، ستاسو جهاد به مضبوطي او د کفر په مقابله کې به تاسو کلک یئ. انشاءالله پرې ځای به نن بس کو. دا بس 141 نمبره آیات ته